وطنیار صاحب زموږ چونکې د بلوچستان اوسېدونکي یو د پاکستان اوسېدونکي یو زموږ سره زموږ د کچېرې د میټریک رزلټ ته وګورې د کال تقریبا 1,30,000 سے 1,40,000 سټوډنټ چې هغه میټریک پاس دي هغه اکانومي ته داخليږي او کوم زموږ وایي زموږ لټریسي ریټ چې دی تقریبا 50 سے بلو دی چې یعنی ستا 50% په وخت دی یعنی کې ستا 50% غس هغه دي چې هغه تعلیم حاصلې نه اب وسته ودی ته اندازه وک او په زنانو کې د بیخ ډیر لوري شو دغه ځوانان به زی چیري د دې لپاره د روزګار او د انکم سورسز بسوي دویم صرف او صرف سار او ماشام خپل ځان باندې ژوند تیرول ته ژوندۍ نه وای موږ د یو دنیا د ګلوبل ویلیج یسایو موږ پر موږ باندې ډیر ځمېدارین راځي چې هغه موږ ایز پاکستانی نیشن پاکستان یو ډیر د فخر ملک دی د دې یو خپل جغرافي ده او په موږ ځمېدارین راځي موږ ایز ګلوبل ویلیج یسایو نو په دې لیول باندې صرف سار ماشام پر ځان باندې ژوند تیرول بجای تب خپل ضرورت هم پر کوي تب د علاقې ضرورت هم پر کوي تب د فیوچر لپاره پلانینګ کوي او په دې مزکه چې کوم ریسورسز دي چې کوم زر زرایر موجود دي دغه په اپټیمل یعنی په ښه طریقه باندې په استعمال کې راولي چې موږ د دې میس یوز ونه کو نو د دې لپاره چې کوم زموږ د دې علاقې ځوانان دي کاغذ زنان دي کښنان دي بچان دي دا غو ګور د لپاره چې زه په کوم افورت لګیم هغه زوایم adaptability to entrepreneurial mindset د دې لفظ مطلب څه دی چې انټرپرینرشپ وای وسته او دویم یو ذهني تور پر ته دا قبول کې چې زه د کاروباري دنیا ته داخله دل غواړم او هغه به تور ټریډر نظم ټریډر ودا ته وایي چې مطلب د ما سره دا یو قلم را سره دی دا قلم په مارکیټ کې په 20 روپۍ دی ما د کراچي د لاهور یا د بل مارکیټ سره راوړي په 25 روپۍ ز مارکیټ خرڅوم د دې سو زما 20 روپۍ د پټ د مارکیټ څخه وبل شار ته ولاړې او حالت په دې کېش باندې بزنس کیږي فیکټری مې په لګیږي زما په علاقې کې د موبایل د قلم د یو 2 هفته بعد ضایع سو ختم سو جی نو مرچ شو کوم د خپل علاقې کېش وېستي دا ټریډینګ دی دا د افریقې د هر ځوان هم زادي د بلوچستان د انجلی د هر الک د هر ځوان د هر سپینډري د سړی زادي جی وس چې کوم دغه چې کوم ټریډینګ سیټ اپ دی دغه موږ ریپلیس کو په چش باندې موږ په یو نوی ترتیب کې بیراولو دویم زموږ په دې بلوچستان کې کوم حالات دي هغه موږ کارپوریټ سېکټر ته کلول بجای موږ یو انفارمل اکانومي یسایو ایون زموږ دوه غټ انټرنیشنل بارډرز لرو د دې بارډر مر استعمال بالکل نه دی کړی مر صرف او صرف د دې څخه پروډکټ په غلطه طریقه باندې د ملک د قوانینو برخلاف د بارډر راکراسوي او نان کسٹم آیټم په نامه باندې بغیر جی ایس ټي بغیر ټیرف بغیر د ټیکس ادا کېدو په مارکیټ کې خرڅو دا بارډر و سخت شوی دی بنسوي نه دي سخت شوی دی د دې د وجې د خلکو سروایول مشکل اسو کوم زموږ د ځوانانو لپاره کوم آیډیل پرسنالټي نه زموږ په معاشره کې دي هغه خلک دي چې د لند کروزر ولري چې د پکوري بنگلا ده نن پر دې کال باندې چونکه ټیکسیشن معاملات هم ګورم زه به تور کارپوریټ بزنسز ته هم ګورم انکارپوریشن یعنی کمپنی اند رجسټریشن معاملات هم ګورم دا ټیم ټوټل د بلوچستان کاروباري حضرات په دا باندې پریشان دي چې د سر کم پیسې د سر کم گاډي کم کور دي دغه د جسټیفای څنګه کې چې د ملکیت دي ولې د نه ریټرن فایل کوي نه د ملکی قوانین مطابق د اسټیټ خپل ځان ته اون کوي یعنی د خپل سرمایه سره کچیر د سختي برقرار وساتل زما وطنیار صاحب د بالکل 100% ز اشوریم چې دا سړی به د غلن کوزر سره بیزاري نو زما کینه مقصد په مختصر الفاظو کې دادی چې کاروبار ته باید سړی راوړي د دې لپاره یو شنه مثال باندې زه د دې ختم کوم جیکما د علي بابا فاونډر دی اور علي بابا دا ټیم د امیزن څخه زیات بزنسز لپاره یو پلیټ فارم دی چې پر هغه باندې د چاینا څخه چې یو پروډکټ اخی یا داغه لپاره ته یو چاسته رسایي حاصلوي علي بابا د باندې ستاته د چاینا هر کښنی غټ هر کاروباري رابطه د پلیټ فارم سره ملاویږي علي بابا د دې فاونډر دی علي بابا جیکما وای کچيري وای بيزو ته چې موږ بندر یا منکی ورته وای د وای ک یو بيزو ته ډالر او کېلې کښې دی ستا په اندازه باندې وطنیار صاحب یو عام خبره ده چې دی به کېلې وخوري کده به ډالر راپور دی به کېلې وخوري وجه بسې د دې وجه څه ده
د الان کې په ډالر باندې خو ډیر کلی اخیستل کیږي د لانګ ټرم د پر اخیستل کیږي او هر وخت تازه اخیستل کیږي او ایون کته ډالر در سره د کیلو والے په خپل تازه راځي لیکن هغه بندر هغه کوم بيزو ده هغه بيزوګي ولي د ډالر ته نزي د په ترتیب نه دي خبر د دې په ضرورت نه دي خبر د دې په اسمان نه دي خبر نو د دې مختصرا ترتیب زما د دې چې زموږ ځوانان دا ټیم د اکیډمیا یعنی د تعلیمي ادارې سره وځي یا د تربیتی ادارې سره وځي یا د مور پلار د پرورش څخه د ماین راوځي د سره هم دوه اپشن راځي یو اپشن دی د روزګار یعنی د نوکری دویم اپشن د سره دی د کاروبار زموږ اول اپشن چې دی هغه د بيزو رقم د کېلی دی ولې هغه نوکری ده نوکری کې چې ته مایز داخله سولې تا ته کېش را شروع سو ته یو واده چنه گاډي یو د کور ضرورت په پرکې په دې ځوان شروع کې لیکن 15 شل 15 کال باشتر ریټایر سي د تاسو سره نه ریسورسز ته نه ستاسو بچانه پر سرمایه ته نستا په دې طریقې کولای شي ته د محدود وسایلو شکارې کچيري په دې کاروبار کې په د نوکری کې د تاسو سره د کوم غیر قانوني پیسې هم راباسو که دغه ځنو باسي د سړی لازمي د نوکری د ځوان د دوار په بیزاري او ځوان مرته ملاوي یو واره دوباره موقع نسته نو د دې لپاره کچيري دغه ځوان یا دغه زناین ته د سم منټورشپ وسی د سم پوهنه وسی تربیت وسی چې د کاروبار او معاملات سره څنګه داخليږي په دې کې مختصرا الفاظو کې دا دی زموږ هر سړی سره شته خبره کوي دی وایي زه پوهم دی وایي زه په هر څه باندې پوهم هر سړی نه دی پوهنه غواړي د دې یو مثال دا رقم دی وایي چې کوم د چکه ده لوډو دغه چکه چې هر چا تکشه دی تقریبا په معاشره کې د هر سړی زده اوس وطنیار صاحب شطرنج و چا تکشه دی ستا په دوستان کې د چا بیز دی ډیر کم خلک دي چې د وستا بیٹک له ملمانه راسي دا ملمانو ته دی وایي چې کانای وخړه دی وایي ورسه چکر واغه ته د چکه بجای شطرنج وراوغه بای چې دی په خوشاله سي یو نوې گیم رالی نوې زدکړه رالی د پوهنه په کې زیاته سي دی به تا ته دا ډیر بورینګ گیم راوړي د زموږ لپاره نه دي د دې ز په احسان الفاظو کې مختصرا دا وایم هغه چکه چې د پاک شو د دماغ استعمال نسته او په شطرنج کې چې د تاسو د هر ګټي نوم به در معلومي داغه مومنت به در معلومي د سټیم اټیک کی سټیم ډیفنس کی سټیم چیک میټ کی و د دې زدکړه ده نو د دې د وجې زموږ معاشره تقریبا د شطرنج سلیر ده زه دا نه چې شطرنج ته بلار سي ز صرف دا وایم چې کتري چیرې ته کاروبار ته دلچسپي لري دا وچ کم ته ټریډینګ کوي دا کم آیټم راوړي په 15 روپیو ګټه باندې خرڅي دا چکه ده د هر چا عزت ده د دې شي څخه بایسته تبدیلی واخی ا تبدیلی د شطرنج یعنی ته کارپوریټ بزنس ته راوړه او کارپوریټ بزنس کې د کاروبار زده کړه وکړه او د دې لپاره ش منټورشپ ادارې موجوده دي چې هغه د نېشنل انکوبیشن سنټر په صورت کې دي په یونیورسيټیان کې ډیر د رقم شپ پروفیسور ستا په مارکیټ کې ډیر شپ پرایویټ سېکټر منټور ستا او لازمي نه ده چې د کوټ یم ز په کوټ کې محدود یم ز د گوادر یم په گوادر کې محدود یم د پښینیم شیرانی یم ز په ډیسټریکټ محدود یم دا ټیم د سوشلایزیشن دور دی هر سړی بایچ پر لینکډین باندې خپل اکاونټ جوړ کړي د په سوشل میډیا اکاونټ جوړ کړي فضول پوښورت پدې کې نقشې دی یو ش پروفایل پکچر پکې ولګي او داغه ش شایسته کانټینټ راوړي دا سړی چې دا ګر شانته په خپل سوشل میډیا دی اپډیټ کړه وس یو ش پو سړی چې هغه په کاروبار باندې په نه لري سچ ش پروفایل چې ته فرند ریکوست ورواسه ته د سره کنیکټیویټي ډیولپ کوي نو د بنسټ ستا کنیکټیویټي اډاپټ کی او بیا کچیرتا ودته یو خبره کوله خبر بده اوري وتا د سلام دکی ستا په نه به کې راځي بالکل ډیره زبردست خبري تا وکړي د کاروبار اهمیت څخه کم نه دادي راو جاګر کې کاروبار څخه کم نه هغه د ژوند تر ټولو لوی ضرورت دی که کاروبار وي نو موږ به بچانو ته د دوه وختو ډوډۍ یا نور د کور لوازمات څخه کم دي دا به ګټلای سو دا به پوره کولای سو که کاروبار نه بیا به یقینا موږ ډیرو ستونزو سره ډیرو مشکلاتو پریشانی او غمونو سره مخامخ یو راځي ته خاطر بشیر آغا صاحب هنر ډیر زیات ضروری دی خو لیکن لبته مرغه زموږ ځوانان چې کوم دي هغه که تعلیم حاصلوي هم د هنر خواته د دوی توجه نشته او که بغیر تعلیم دي هم د هنر خواته د دوی توجه نشته دا هنر زموږ د پاره څومره زیات ضروری دی دا هنر کله د هنر په اهمیت باندې ته زموږ ځوانانو ته یا زموږ اوریدونکو ته ووایي او بیا له دې سره بیا دویم به بیا دام راځو کنه زموږ به زنانې ګوري چې زنانې کم هنر چې کم دی هغه دوی زده کولی شي چې هغه دوی ته د یو ګټي وړي وطنیار صاحب هنر چې دی په دوه کټګوري کې راځي یو ته په انګریزي کې سافټ سکلز وایي یو ته هارد سکل وایي ټیکنیکل سکلز وایي اوس مثال کې تور پر سافټ سکل وسته وایي ز د یو چا ټیکس ریټرن فایل کوم یعنی د گوشواره جمع کوم د بي ار ته زه به تور کنسلټنټ راځم
دغه چې سافټ سکل دی په دې کې ماشين یو شی نه استعمالېږي په دې کې نه دکان غواړي نه څه غواړي ته په خپل کور سره د خپل افیس څخه اني ټایم پر لیپټاپ کښېنه په یو 10 منټه نیمه غنټه کې د ریټرن فایل کده د خپل پروفیشنل چارجز واخله دا یو مثال ما درکې نو دا رقم په ځوان کې بیخي ډېر وزه مثال کې تور پر زه پوسټر جوړوم د پوسټر لپاره ګرافیک ډیزاینینګ یو سکل دی په یو لیپټاپ باندې په 15 منټه کې یو شایسته پوسټر جوړیږي نن سبا د AI دور دی واغه انسټرکشنز ورکړي په خپل د ډیزاین نو پوسټر تقریبا د هر پولیټیشن سړي ضرورت دی د هر اکیډمیا د ایکسپرت ضرورت دی او د هر ادارې ضرورت دی نو دا په ګرافیک ډیزاینینګ دی وکي دا یو سافټ سکل دی د دې څخه کار اخلي سي یو زه د گاډي میکانیک جوړېدل غواړم زه په گاډي کې کوم د لیټیسټ ټیکنالوژي را روانې دي د دې ټیکنالوژي سره خپل ځان متعارف کوم چې زه د دې ریپیر مینټیننس وکړم دغه هنر هم زموږ سره د ټیم په یو کټګوري کې راځي د دې علاوه زموږ د زب وطنیار صاحب کچیر مې یو مثال واخلم زموږ سره مواقع په کم ځای کې دي د هنر استعمال چیر کېدلی شي زموږ په بلوچستان کې موږ ماونټینیس یعنی موږ غرونه لرو او بلوچستان د پاکستان دا ټیم 43% د مځکه د بلوچستان حصہ ده او نیم پاکستان دی نیم پاکستان د رقبې له لحاظه 43% کنفرم دی یا چې کوم د سمندري پټي ته پاک کې تقریبا 24 ایروناټیکل مایل زموږ په سمندر کې حصہ ده چې هغه پر اگټ کې مرد 50 ساوړو یعنی نیمه پاکستان بلوچستان دی یو دا شی اوس بل مر 640 یعنی 440 کیلومتر سمندري پټي لرو دغه سمندري پټي زموږ د بالکل ان ډیپث ان یوټیلایزډ پټي ده په دنیا کې د سمندر منسلکه کاروبار ته بلو اکانومي وایي دغه بلو اکانومي کې صرف مایع د سمندر سره استل او هغه په استعمال کې راوستل دا د دې صرف د دغه لیمټ نه دی په سمندر کې ټوریزم کېدلی شي په سمندر پر پټیان باندې مختلف بېتحاشا پروجیکټ لګېدلی شي نو دغه موږ په یوز کې نه دی راوستلی او د دې علاوه موږ چونکې غرونه بیخي ډېر دي په دې غرو کې منرلز دي او د دې منرلزو دا ټیم موږ د ګولډ د دنیا اووم یا شپږم غټ د کافر او د ګولډ ریزرو د ریکوردینګ په صورت کې لرو سندک ډیپوزیټ لرو او نور هم دا کوم ډیپوزیټ ته چې هغه دا ټیم پر باندې ایکسپلوریشن سوي نه دي موږ د نور دا کوم ز په ما چونکې پر منرلز او پر غمیانو کاني چورته وای او د دې علاوه د سونی یعنی د جولری باندې ما تقریبا 10 کال کار کړی دي نو د مستر پریشس شایسته غمیان هم په دای علاقو کې سته او دغه منرلز به ست ټیم په کار کې راځي دا څه فائدہ ساختل څه وخت اخستل کېدای شي او ماینینګ په تربیتی طریقو باندې کېدلی شي دغه زموږ لپاره ضرورت دی خالی غر ماتول او دغه څه شی راستلو بجای په ښه طریقه باندې ته کار زده کې او د دنیا د اصول مطابق وکړې ته د دې سره رزلټ حاصلای شي د دې علاوه زموږ سره ټوریزم کم تفریح دی دغه ټوریزم کچيري ما وطنیار صاحب یو واره ما د 0 پوینټ څخه د کوسټل بیلټ پر لار باندې د گوادر سفر کړی دی جی ته یقین وکړه کچيري د هالیوډ کوم دغه د فلم انډستری ده کوم ودی ته صرف دغه ورم تعریف کو پدا کې دومره بېتحاشا موویز جوړېدلې سي ډیر زیات شایسته غرونه دي د خاورو دغه ډیر به انسان انسپایر کی